الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. در سورة المائدہ شپږم نمبر آیت دی او په دې آیات کې الله تعالی هغه احکام ذکر کړي دي چې کوم د عبادت سره تعلق لري. الله تعالی وایي ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړل اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو پاسې مانځه ته لمونځ په اراده باندې را پاسېږئ او تاسو اودس نه فاغسلوا وجوهکم نو وینځئ مخونه خپل نو مخ چې کوم حدود یې غټول وینځئ نو مخ انزل او یا دغه نور اندامونه وینځل یو ځل فرض دي در حدیثونو ثابت دي او دو ظلم سنت دي درې ظلم سنت دي درې ظلم باندې چې وینځل چې ټول سنت پکې راګیر شي فرض هم چې سنت هم شي. و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر څنګلو پورې په دې مسله کې بیا تحقیق شوی دی چې دا څنګلې په دې انزلو کې داخل دی او کنه دي او که بهر دي. نو تقریبا مو دې باندې اتفاق دی اکثر علما او چې څنګلې وینځل د فرض عین دي دا پکې داخل دي او داغه د بار خپل اصول دی بیا په علم فقه کې. وامسحوا او تاسو مسح وکئ برؤوسکم بخپل سرونو باندې نو در او داسه برایس شو درې دې پورې ذکر شو. اول نمبر مخ انزل خپل حدود پورې دویم لاسونه تر څنګلو پورې او دریم مسح کول د سرونو باندې. بیا دا مسله ده چې په سر باندې مسح کول په ټول سر مسح کول پکار دي او کنه به څومره حصہ باندې وشي نو کافي کیږي. نو بده کې اکثری اقوال د بدی باندې دي کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مستقل مسلک هم دی چې بسر صلوره مې سمانه مسح کول لا فرض عین دي او ټول سر مسح کول دا مستحب یا سنت کې راځي. لہذا که صلوره مې سمانه مسح وشو نو فرض یاد شو سنت پاتې شو او که ټول سر باندې مسح وشو نو بده ټیم کې بیا فرض ما دا شو سنت ټوله دا شو. وارجلکم او وینځئ خپې خپل الی الکعبین تر پړکو پورې. په دې کې یو قرات چې کوم دی وارجلکم په زمانه ارجلیکم هم دی او باغ ټیم کې چې کله ارجلیکم شي در دې وجنه چې په دې دا زیر چې کوم دی د مخکې به رؤوسکم باندې زیر دغه سره د مناسبت د وجنه یو قرات دی. دا قرات نه شیعاګان غلط استدلال کوي او هغه وایي چې د خپل انزل نشته هغه معنی مسله هغه د څه وایي چې مخ وینځي د خپل حدود پورې لاسونه د څنګل پورې بیا مسه وکي په خپل سر باندې او په خپل خپو باندې هغه د ترجمه کې د ترجمه دغه غلطه ده بيخي اگر چې د قران استدلال کوي خو د قران ترجمه علی صحیح کیږي چې الفاظ هم دې ځکه نه ټیک ټاک نقل شي او ترجمه چې کوم دانو د نبی علی السلام په تشریحاتو کې راوغستې شي یا تشریحات چې کوم صحابه کرامو کړي تابعینو کړي دي زیات نه زیات مجتهدینو کړي دي هغه تشریحات راوغسته چې د قران ترجمه ای که د خپل ځان او ترجمه ور مخ ته کی نبی سمون خو بیا خبر ورانی نو الله تعالی وای تاسو خپل سرونو مسح کوي وارجلکم او وینځئ خپې خپل الی الکعبین تر پړکو پورې او داسه فرایض تاسو واوریدل چې کوم د قران د صریح روایت نه ثابت شو چې هغه مخ انزل خپل حدود پورې شو څنګهلو پورې لاسونه دي سر مسح کول دي او خپې انزل د پړکو پورې در او داسه فرایض دي. تاسو ته خبره معلومه ده چې د کتابونو کې د ټول نه لوی مرتبه د قران د قران سره هیڅ یو کتاب هم نه برابرېږي. اولنې لوی درجه والا کتاب د قران دی. قران تاسو ته فرایض خو د الله داس اوس دغه فرایض باندې زمونږ یقین دی تر هغه وخت پورې موږ بدی کې بالکل اخو تغیر نشو قبل ولې تر څو پورې د قران بل آیات راغلي نه یو د خلاف نه کړي نو بیا موږ دا وایو چې دغه ورست او دغه خبره به هم ثابت دی چې د ورستانه حکم دا کوم چې د دې خلاف راغلی هغه د دین ورسته نازل شوی مخکې به نه نازل شوی بیا موږ دا وایو دا حکم منسوخ شو خو د آیات وسه پورې نه راغلی شغیر د آیاتونو خلافي چیرته خپې مینځي بل څه چل په وکي نو معلومه ده شو چې دا حکم خپل ځمانه قائم دایم دی. بدویه مرحله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کوم قطعی روایت دي نو هغه ته پکې شي که قطعی روایتو کې ردی خلاف راغلی
نو بیا موږ داسې ووایو چې دا عام حکم اوس خاص شو، دا موږ ویلی شو، یا منسوخ شو، دا موږ ویلی شو. خو چې کله د دې په مقابل کې قطعي روایت نشته دی، نو په ضعیف روایاتو باندې نه مسائل ثابتېږي نه به د قرآن آیاتونه منسوخ کېږي، هېڅ پې نه کېږي. ضعیف روایات دومره کولی شي چې فضایل پې ثابتېږي. دا د محدثینو اصول دي، هغوی بیان کړي دي چې په ضعیف روایات په فضایلو کې چلیږي، په مسایلو کې نه چلیږي. مسایل چې کوم دي دا قطعي یقیني روایت غواړي، او پاتې شو فضایل ترغیبات ترهیبات د ما کار ورکوي، او هغه داسې کار ورکوي په دې فضایلو کې داسې قبلېږي. د دې مثال داسې دی لکه یو حدیث مبارک کې دی چې نبی علیه السلام فرمایي د الله تعالی چې د یو انسان سره څومره محبت دی او څومره یې خوښ دی، نو چې د اویاو میاندو چې د خپلو بچو سره څومره مینه وي، دغه د اویاو میاندو مینه چې راجمع کړي د الله تعالی هغه مینې سره نه برابرېږي چې کومې د یو بنده سره ده. اوس دا د الله تعالی د مینې حد دی او د الله تعالی د غیرت انداز دی. نو په دې عامه ساده اصطلاح کې چې کله دا سړی یوه موري ایوه مینه ده د الله تعالی د مینې او یوه حصه ده، او دغه انسان مثال په طور باندې یو غار ته تللی دی، غار کې ناست دی او ښه وږی شوی هم دی، خو چې کور ته یې وکتل کور نه لوګي خېږي، نو دې اندازه ولګوله چې کېدای شي څه شی به تیار شوی. دی چې کور ته راغی تپوس یې وکړه چې څه شی خو نه یې تیار کړی، هغې جواب ورته میلاو شو چې نه، و چې بس ما لوګي ولیدل، ما چې کېدای چې به څه شی پخ کړی. نو مور به یې خامخا وایي چې ته لوګي پسې راغلی دومره اسره دې کړله وږی شوی، زه به در اوس تیار کړم. دا د مینې علامات دي. نو چې کله تا یو فضیلت لیدلی دی، ته یو عمل وکړو، اذکار دی وکړه، نور څه دی وکړو، او اگر چې هغه روایت ضعیف دی او بیا ثابت نه دی، ثابت نه شو، ضعیف دی ته نه وایي چې دا غلط دی، دا غلط نه وي، خو سند یې دونه کمزوری دونه بېکاره وي چې سړی په اعتماد نشي کولی چې صحیح دی که غلط دی. لکه یو داسې کس خبر راوړي چې د مخکې نه رښتیا عادت نشته دی، یا ته پېژنې نه چې رښتونی دی که دروغجن دی، خبر یې راوړ چې کوم مړ کې داسې حادثه شوې ده، سړی د مخکې نه ته نه پېژنې، یا ته پېژنې چې دروغجن دی، نو ته نه تصدیق کولی شي نه تردید کولی شي. کېدای شي دروغي ویلي، کېدای شي که دروغجن خلک هم کله کله رښتیا وایي، رښتیا یې ویلي. نو په دغه اعتبار سره چې کله ته به یو روایت باندې عمل وکړو، دا روایت ثابت هم نه، د الله تعالی غیرت او محبت داسې دی چې الله تعالی اجر درکوي په هغې باندې، خو مسایل په دې باندې نه ثابتېږي. اوس په دې باره کې چې کوم دا کوم آیت ولوستو، په دې کې به دې خبرې ته راشو چې د خپې انزل دا فرض عین دی، او که دې څوک دې ته مسې خبره کوي چې به خپه دې مسه وشي لکه د شیعګانو مذهب، نو دې دپاره به بل د قرآن آیت پیش کوي یا به قطعي روایت حدیث پیش کوي، دا هغو سره نشته. د صحابه کرامو عمل په دې باندې نشته. د نبی د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم د اته دېرشو یا د څلوېښتو مجتهدینو کومه کمیټه جوړه کړې وه، هغه کمیټه هم د دې مسلې تایید نه دی کړی. دغه د څلوېښتو کمیټه مجتهدینو کمیټې دې هم د دې خبرې تایید نه دی کړی چې په خپلې مسه وشي. اوس دا مسله جرابې ته راشه چې جرابه چې کله د الله تعالی خپې وینځي موږ په دې جرابه مسه کوو، دا کېږي که نه کېږي؟ نو دا به هله ثابته شي چې کله به دې کې قطعي روایت ثابت شي. قطعي روایت چې کله راغلو موږ به دومره ووایو چې د یو عام حکم و د خپې د انځلو اوس خاص شو، جرابه پکې راغله چې په دې باندې مسه مه کوئ، حکم خاص شو. هغه صرف هغه صورت یې پاتې شو چې کوم صورت کې د چا خپه اس د جرابه ور باندې نشته دی. په دې خبره باندې هم اتفاق دی چې د جرابې د مسې په باره کې قطعي روایت نشته. قطعي روایت په دې کې بالکل نه دی راغلی، کوم چې یقیني دي، ذوب نه خالي دی. او په ضعیف روایاتو سره د قرآن صریح حکم ته بدلولی نشي. دا اصول دی. امام ابن تیمیه رحمه الله په خپل مجموع فتاوا کې دا مشهور امام دی، امام العرب والعجم دی ته ویل کېږي، لوی امام دی، حنبلي مسلک. عربو کې چې کوم دارالقضاګانې دي زیات د امام ابن تیمیه په کتابونو باندې هلته پیسري کېږي. امام ابن تیمیه رحمه الله په خپل مجموع فتاوا کې وایي چې د جرابې په باره کې تر اوسه پورې ما یو صحیح حدیث پیدا نه کړو، یو صحیح حدیث. دا امام ابن تیمیه رحمه الله خپله وینا ده. په دې باندې مشهور کتاب چې په دې زمانه کې ډېر زیات مضبوط کتاب دی، اصح القولین علی المسح اصح القولین علی مسح الجوربین. دا یو مستقل کتاب دی، د بنډۍ ضیاءالحق مولوي صاحب لیکلی دی، او په دې مسله باندې ډېر زیات تحقیق کړی دی، د څومره روایات او کتابونه د ټول نقل کړي دي. د مخکینی علماو د اکثرو رایې دا وایي چې په دې باندې مسته نه کېږي. اوس په دې ماډرن زمانه کې دا خبره لږ اسانۍ طرف ته روانه شوه، ډېر ترمیمونه وشو، نو په دې کې ترمیم روان دی. خو په هر حال باندې د عامه کومه جرابه چې ده چې کوم په دې میلو کې میلاویږي، ساده لیلون جرابه ده یا بله جرابه ده، نو په دې باندې مسه کول په هېڅ روایت سره ثابت نه دي، او د قرآن د صریح د دې آیات نه خلاف کول دي. لہذا د دې نه پرهیز پکار دی، خپل منځونه خرابولو نه بچ کول پکار دی. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، او که تاسو په حالت د جنابت کې وئ نو فطهروا، بیا ښه ځان پاک کړئ.
فتطهروا د شد نه مبالغه معلومیږي چې پاکواله کې خواري وکړي اشاره د غسل کول ته چې د باندې غسل فرض دی غسل وکړي وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او کوي تاسو بیماران تاسو له وبو استعمال خنو د ست بشتره د زخمون شته چې باغی سره وبنش استعمال ولې او على سفر یا په سفر باندې روان وي او په سفر په دوران کې د وبو سہولت موجود نه وو او جاء احد منكم من الغائط یا راغ یو کس تاسو نه د جوور زینه غائط جوور کان ته ویل کیږي دا کنایات اشارات د انسان خپل حاجات ضرورت پېښ شوی د قضایي حاجت لپاره جوور زګین ته تللی دی او داغه نراغه مطلب او د سیمات کړی دی او لامستم النساء ایتاس مسکړی د زنانا فلم تجدوا ما انت سنمنیبو یعنی دا حالات در باندې تیر شوی دی بده نو ورسته بیا هم تاسو ته بنه برابرېږي فتيمموا صعيدا طيبا نو بیا تیمم وکي بخاوره پاکه باندې پاکه خاوره باندې تیمم وکي یا تیمم طریقه تاسو موړاندې تفصیلی خو دریو پاکه طریقه باندې چې باغې کې 2000 بده یو د مخ ته پاره دی مخ د غونډو حدود ته پاره دی او 2000 د غونډو څنګهلو پورې چې کم دوانه لاسونه دي دا به مس شي او بس کافی دی سر مسبق د امام مالک رحمه الله په مسله کې شته دی خو موږ زموږ مسله کې دانشت دا اجتهادي مسله شو لدینا خوا چې کم دی په تیمم کې نور قصې نشته نو تیمم نه قائم مقام د وبو د چې کله وبنای نو دا بکیږي و ايديكم ولاسن خپل من هور دغنه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اراده نه د کړي الله تعالی چې وګرځي بتا سمان تنګي دا واسطه یو مسلې وضاحت ته چې او داس کول یا لمبل دغه کافي ګرانم دي نو دغه به انسانانو من تنګي خو دې سره راوستلو مطلب خو بنای الله تعالی وینا د سینه الله تعالی تاسو تنګینا او که تاسو تنګول ان تاسو به صفاوی له جوبې استعمالوي کوم بیماران وي او که سفر کې او که هر څه طریقه چې د خو دقه بس او بدی بل خبره پکې نشته چې دا خبره الله تعالی ونه کړ دومره چانسونه تاسو له درلو بیخي ته خبره اسانه کړه چې هیڅ شی نه پیدا کېدو تاسو هم ټیک نه وای نو بس ساده خاور باندې تیمم د 2000 بدی لدین دا خبره معلومیږي چې الله تعالی دا اراده نه کړي چې تاسو تنګول خبره پکې نشته بلکې الله تعالی اراده دا کړه ولکن یرید لیطهرکم الله تعالی دا اراده کړه چې تاسو پاک مساتی د هر قسم نجاست نه وليتم نعمته علیکم او پوره کې نعمتونه خپل بتا سو باندې مارب القرآن لیکلي د دې کې د نعمت نه مراد الله تعالی تفسیری احکام دي چې تاسو خپل تفسیری احکام را لګري دي چې تاسو اخلاق هم پاکي تاسو جسم هم پاکي او په هر طریقه باندې تاسو لوی خلک جوړ شي لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر وباسئ واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کې نعمت د الله تعالی چې کړی دی پتا سو باندې او نعمت د الله تعالی دین دی چې کله سره په دین باندې روان شي نو ډېر لوی کامیابی ته رسیږي او چې کله دین اخوا دی خواشي نو هر څه ور سره د به خرابېږي د الله تعالی د دین د لوی نعمت را یاد کې چې الله تعالی په تاسو څومره احسان کړی دی و میثاقه الذی واثقکم به او وعده خپل هغه را یاد کې چې الله تعالی کړی د تاسو سره واثقکم به چې اغستری دغه وعده الله تعالی تاسو نه وعده دغه وعده تاسو نه غستل چې تاسو ایمان راوړ او تاسو کلمه طیبه اظهار کاو نو کلمه طیبه کې دا خبره داخل دي دا اله الا الله معنی دا د الله تعالی وحدانیت او مکمل قایل او د محمد رسول الله معنی دا د تاسو به د نبی علیہ السلام په تمامه طریقو باندې عمل کوئ نو به د کلمې په اظهار کې خود به خود تاسو د الله تعالی سره وعده کړی چې په ټولو احکام بدل عمل کوم به چې احکام باندې عمل نشته دي نو د خپل وعده خلاف شي نو به دې وجه باندې هغه خلک د اسلام په دشمنان دي ازلی اس یو جز کې اسلام داخل نه دي او بیا خلک وی کلمه ګو دي نو دغه کلمه ګو د محمد رسول الله خلاف دي لا اله الا الله مصداق به مشرک بنئ خود محمد رسول الله خلاف دي نو به دې وجه الله تعالی لوی مجرم دي نو هغه وعده ته اشاره ده چې واثقکم به اقستری د تاسو نه هغه وعده اذ قلتم به هغه وخت چې تاسو ویل سمعنا من واوریدو واطعنا من تابعداري وکړه واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی خبر دی په خواندانو د سینو باندې یعنی په دې زرونو کې کوم پټ صبر اتري او چاته ویلي هم نه دي الله تعالی خبر دی لہذا د زرون نه هم خراب ارادي لري کوي بس